د ملا اول محرم نه مخکې اندغو شیو باندې خبرې کول. مو څنګه شیایو هلته ورته مو ناره حیدري ویله، کلکه کلکه سورې مو ورته کولې، بیا چې متام وکړو کلکه کلکه ورته جوړېدو. دا لاس ورځې مکمل زه ورته ناست وم، همدا تقریرونه یې کول. اخته کېږو ما دا شملات و نه پلان نه دیده نه. اول مو شیایو چې اوس هغه متمخانې کې شیاو ورچینې راووتو، مغه تهمت غیبت شیطانۍ فساد دا د شیاو کار دی. شیاو کار داسې دی محبت مینه جار قربان. دا جنگ شوی دی، غلط شوی دی. اوس خلک قسم قسم رنګونه ویر کوي، دا غلطې دي. ته مریوه کې نه دي کې سیاد شته، نه دي کې پښتون شته، نه دي کې میامرید شته. چا جنگ کړی دی، چې چا کړی دی، چې ګرام دی ګرام دی، چې هغه هر څوک دی. سید وکې خبرې کړي دي، په کار خو دا وه چې د سید راغلی وی نو دا مړي به کېدای شوی کېدای وی بد شي وی. زه تاسې ته سوال کوم، مو صداقت نشته، د مو څه څوره ناست یو که نه. اول زه خپل مشروالي ته کس یو داسې سړی نشته چې هغه خدای و رسول ځان ته مخکې کړي، عزت پروا ونه کړي، هغه کار کوي. که جنگ وشده خو مو مشروالي سے لګیا یو، ډاک سے لګیا یو، وفا وکړئ. زه اول تاسې ته دا سوال کوم چې د انده حسین خاطر وکړئ، کوم یو کار کوئ، محبت سے کوئی، مینې سے کوئی، صداقت سے کوئی. پاتې شو سیکرټري صاحب چې کومې ورځې نه ناست دی، مو داسې نه دی لیدلی چې الټا خبره، الټا کار، الټا څه. دا خو اوس مشر دی، مشرانو سیده خلک زیاړې کو، سیکرټري سیده کو، نور خو پرېږده پیشنما هغه سیدیا کوي، هر چا سیدې کوي. دغو پسې مات شوی. خپله هم اندوره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله، دا غلط کارونه به نه کوو. که وشده خو اول ما و تا کې فرق دی، د مو ناست یو ما و تا کې فرق دی. د څومره فتنې جوړوو هم د موی جوړوو، جرګې جوړوو، دا کوو هغه کوو. یوه ته ویل کسو بیا له بل راپاڅي بل یې وریارې. نو که هغه صداقت سوي، ایماندارۍ سوي، هغه کار به ټیک ټاک وي. نو ما که غلطې خبرې کړې وي، زه تاسې ټولو سیکرټري صاحب، انجمن حسینیه، د عیور قوم مشرانو کشرانو السلام علیکم. اول زه افسوس یم، ډېر د افسوس خبره ده چې مونږ هغه وړیا مزال پاتې شولو، خپل کور کې مطلب ده دی په خپل بلټي باندې اوسې، یو بل سره مطلب ده دی کیسه روانه شوه. بلشکیلو خبره پاتې شوه، د مقبل خبره پاتې شوه، شیلفزون تګي خبره پاتې شوه، د پیوار پاتې شوله. دغه دوی ته راغلي، تاسو دپاره د مو تاسو دپاره ډېر د افسوس خبره ده. اول خبره دا کوم چې د خدای خاطر وکړو، بیا د دغه امام حسین خاطر وکړو، د خبرې کمې کو، اعمال زیات کو. که چیرې د خبرې مو وي اعمال مو نه وي، مای کرا مای ربا نه، مطلب د دې دا خبره کیدای شي. کومه کمیټې مقرره شوه، د خدای خاطر وکړو، هغه کې خیل ما جوړوو. صرف واحد 14 معصومین، 2 شهدا، 12 امام، هغه سر باندې حاضر نظر وګڼو. لکه څنګه سیکرټري صاحب ویله چې ما کې غلطي وي، ما نه هغه حیا ونه کړي، که بل معتبر کې غلطي وي هغه نه حیا ونه کړي، ته بیا قوم ستا شي. دویمه خبره دا کوم چې په کار دا دی توریا تو هغه د پلار نیکه قدم پرېښلو چې ته بل چې ته روان شوې، حکومت تا ته یې چې ته کمیټي جوړه کړه. په کار خو دا وی چې تا ته حکومت نه ویلی، هغه نه ویلی تا مطلب ده دی حکومت ځان ته محتاج کړی، دی به وجود ته مطلب ده دی بیا دغه کې په څټ کېږي. حکومت ته یې خو د خدای خاطر وکړو. دین علاوه بله خبره به دا وکړم، که چیرې صداقت وي، اخلاص وي، زیاړیا داسې کېږي 5 ګزاره د نیول شي، هغه ما مخصوصوه، خو څه کومه اراده ده دی، کوم مزال ده دی، 8 ساعته انجام ته ورسوي. انشاءالله 14 معصومین، 12 امام،
تاسو سره حافظ مددګار به وي که چیرې دا هغه بیانونه وي دا لښکرې وي و دې نه علاوه تفریقې وي خیل وي ما یې کرا ما یې ربا ما کمیټې کوه ما څه کوه هېڅ دا درته نه رسېږي. السلام علیکم.